زما معززو د دې مختصر واقعي په بیان باندې مې صرف خپلې موضوع موافقه خبره کوله چې الله رب ذوالجلال محمد مصطفی ته دا فدایان ولې ورکړل ځکه د ایمان او د عمل صالح په میدان کې اول نمبر د عشق په میدان کې صحابه اول نمبر دی او دا نن پورې که تاسو فدایانو قصې اورئ که تاسو د مجاهدینو قصې اورئ دا ټول د محمد مصطفی هغه محبت دی او دا د هغه مقناطیس دی چې هغه یې ځان ته راکاږي او مشایخ هم چې د کم شیخ عالم او شیخ الحدیث شاگردانو احترام کولو دا د دې شیخ خپل کمال دی د کې ایمان دی د کې عمل صالح که د کم پیر مریدانو ادب او احترام کولو دا د دې پیر خپل کمال دی ایمان لري عمل صالح لري چې ایمان او عمل صالح نه الله د چا په زړه کې د هغې سړي مینه نه اچوي بعضې مشایخ ردود می مقصد نه دي خو هغی یو ځای بیان ته لاړم زما نه وړاندې د هغه بیان و مقصود خو یې په ما باندې رد و خو په دې شکل راتاو لوی سړی و مشر سړی و خو بعضې انسان ته الله علم ورکړي خو عقل نه کمزوري بیان یې په دې شکل په ما باندې راتاو که عوامو ته وایي تاسو خره یې او کمقل یې طالب و مولا ته نه پاسېږئ او پیرانو ته په څلورې ور روان یې لاسونه یې مچې کوئ او په شا شاتې نه ځئ او دا چل کوئ مقصود خو یې په ما باندې رب او ما دا دعا کوله چې الله دا مولا صاحب تقریر خلاص کړي چې ونه تښتي او کښېني که اوس روان یې ورته وایم چې کښېنم بده خبره خو دعا مې قبوله شوه چې تقریر خلاص کړه نو کښېناست نو ما دې عوامو ته وویل چې مولانا صاحب تاسو نه ګیلې وکړئ زړه یې دردېدلی ګیلې وکړئ تاسو د طالب او د عالم قدر نه کوئ دی عالم دی دی طالبان لري نو ګیلی ده او دا ګیلی په ځای ده پکار دا ده چې باید تاسو قدر وکړئ خو صرف دومره وه چې دا ټول بوج یې په تاسو امیانو واچو ځان یې درنه ویسته چې دا ټوله غلطي ستاسو د امیانو ده او زموږ د مولیانو نه ده نو زه دا بل جانب بیانومه زه وایم چې دا غلطي خو د امي ځکه نه ده چې امي صاحب پیر صاحب ته لاس هم مچې کوي پیسې هم ورته ږدي موټې هم ډکوي په شام تیزي خپې هم مچې او وچ ککړ ملا باندې سلام هم نه اچوي نو اوس دا فساد په ملا کې راغی که فساد په امي کې راغی که امي کې فساد وی خو د پیر صاحب قدر به هم نه کولی نو ما یې که تا ملا صاحب ځان نه د هغه پیر صاحب غونې مؤمن او د عمل صالح والا جوړ که نو تا ته الله علم در کړی دی د هغې پیر نه به ستا خلک ډېر قدر وکړي تاسو به مفتي فرید صاحب رحمت الله علیه نو کتلی چې کوم مجلس ته به راغی چې الله ده ته څومره عزت ورکړی ولې هغه مولا نه و هغه شیخ الحدیث نه و تاسو د ډاګۍ شیخ صاحب د اسرائیل شیخ صاحب د شیخ ادریس صاحب محترم د شیخ حسن جان صاحب دا معروف مشایخ چې کم دربار ته لاړ شي هر څه خلک به ورته پاڅېدل خلک یې لاس خولي خلک یې عزت کوي نو ما چې ته ملا یې او ځان ته شیخ و یو څوک در باندې سلام نه اچي خو کمزوري ستا ده تا کې نه هغه قوت د ایمان شته او نه تا کې د الله د رضا للهیت شته دی تا ټول عمر دا تدریس په تنخوا او د پیسو دپاره کړی نو ستا به خلک څه قدر وکړي چې بیا راکوش شوم شیخ صاحب خفه نه شي د امیان مې لږ خوشحاله ویې نه چې تا خو ډېرې ښې خبرې وکړې تا خو سمې خبرې زړه کې مې وې سرمن مې ته نه واړوله بعضې مشایخو ته الله علم ورکي نو په پیرانو ولګي زه طالبانو ته خاندم چې زه د مولیانو د پیرانو منځ کې برزخ یم برزخ دوه دروازو والا شي ته وایي که نه قبر برزخ دی یوه دروازه دنیا ته دی آخرت ته نو زه ورته وایم زه د طالبانو د مولیانو پیرانو منځ کې برزخ یم دواړه خمې شیشه ده زه یم چې خدای دا یو ځای کې سره ولې دا مخالف کېږي باید علما د پیرانو قدر وکړي او پیران د علماو قدر وکړي شانور شاه کشمیر رحمت الله علیه فیض الباری کې لیکي کظهر لبطن و بطن لظهر د تصوف او د علم خو داسې مثال دی لکه شا د خېټې او خېټه د شا دپاره
نو دا خو جدا شیونه نه دي کنه چې ته اوس مولا شوې نو صوفي باندې برت کې او که ته صوفي شو نو په مولا برت هر یو بل ته محتاج دي حصول د دواړو په کار دی او شغل کله چا باندې یو جانب غالب وي چا باندې بل جانب غالب ائمه اربعه داسې نه وو چې صوفیه نه وو امام غزالی رحمت الله علیه دا علوم دا مقدمه 50 پاڼې د څلور امامانو په تصوف لګولې دا صوفیه وو خو شغل دې کې نه دی کړی مریدان یې ډېر نه دي نیولي شاګردان یې تربیه کړي نو خدمت یې څومره کړی مفتی فرید صاحب رحمت الله علیه د نقشبندي پیرو خو شغل یې په پیرۍ کې کم دی په دې علم کې زیات پیر سباق بابا جي کباړې حضرت صاحب نور داسې نه دي چې مولیان نه دي هغه یې مولیان په شغل یې په درس او په دې کې نه دی